څنګه چې تاسو ته زموږ مټه میډیا ورونو ته او سوشل میډیا ټیم ته پته ده چې په 2012 باندې چې کوم واقعیت شوي په اشاړي بالاسور کې په هغه کې 2 ځانه قتل کړي شوي یې نوم چې کوم دینو قدیمه زوجه محمد صالح سکنه اشاړي بالاسور او بل چې کوم دنو باچاری خمینا زوجه سید غواس اشاړي بالاسور دا د غیرت په نوم باندې قتل شو د دوه ځانه چې کوم دینو مور او لور وې د پکور کې قتل کړي وي دا ملزمان چې کوم دي د وقوي یو نوم دی محمد صالح ولد محمد غواس اشاړي بالاسور شهاب الدین ولد محمد غواس بالاسور او محمد غواس او ولد امیر غواس سکنه اشاړي بالاسور در د صالح او شهاب الدین ولد امیر غواس بانډا بالاسور شپریال بالاسور دغه ایریا ده د درېمانو چې کم دینو دا 2 ځانانه چې کم دي قتل کړي وي مقابله چې کله مونږ ته اطلاع شو زمونږ تیر اس ایچ او چپریال چې کوم محمد زیب خان او سره د امداد د پرناب خان زموږ ټول ټیم زموږ په قیادت کې تلو او within 20 minutes کې چې کوم دینو خلک سره د اسلحو چې هغه پولیس ته مرجزن شي او پولیس باندې د حمله کولو کوشش کړو پولیس هیڅ قسمه پروا نه کړې خپل ځان او پوری طور چې کوم دي د درې کسان چې کوم دي گرفتار شوي دي هغه کې ډېر خوب اعتراض جوړ شو چې یاره په کور کې 2 ځله قتل کړي شوي د پولیس بر وخت کاروای هغه ملزمان چې کوم دي تاسو به مخه باندې تاسو قتل درېمانه ملزمان هغه په 20 منټس کې گرفتار شو او تاسو مخه ته حاضر شو چې دا هغه ملزمان دي نو زه دا یو خبره کوم په بیا دا یو خبره کوم چې د مټې د امن په حواله سره چې کم خلک جرمونه کوي کاغه قتل دی کاغه ډکیتیان دي کاغه د گاډي پټول دي کاغه دکانونه ماتول دي ان شاء الله العزيز اب موږ بچ نزي تاسو ته دا تسلی در کوم او د مټه خلکو ته د پریس کلب مټه او د سوشل میډیا ټیم په ذریعہ باندې د خلکو ته دا تسلی ورکوم چې ان شاء الله العزيز دلته به کوم جرم بکیږي جرم خو من کېدل نشته خو چې دا کم خلک په دې کې ملوث دي ان شاء الله اب موږ گرفتارو او تاسو مخ ته راولو دا یو ډیره لوی دغه شی و اسانه هوا چې په کور کې 2 ځله قتل کړي شو ډیر خو په احراز جوړ شو چې هر بای هغه تاسو قتل عمل زمان الله رحم دې په مقابله چې کوم دینو ډیر زر گرفتار کړي شو تاسو مخ ته پېښ کړی شو دا 2 ملزمان تاسو قتل یو شیر علي ولد فضل ربانی سکنه سجبن او فضل اکبر ولد اختر سکنه سجبن دا 2 ملزمان چې کوم دی په دغه سجبن ایریا باندې د شپې د خلکو دکانونو سامان وړل ماتول سټریټ کرایم چې ته یې دې کې ملوث دغه لکه چې کوم دی نو دوی دکانونه مختلف اوقات کې دکانونه مات کړو هغه کې چې کوم دی زمونږ چې کوم هغه کورکلی ول دکان دی کې کاسمیټکس پراته وو هغه کاسمیټکس وړي دي د کې د نه دکانونه چې کوم دی نو سامانونه وړي دي او سره چې کوم دی چې خپل کور مخه د سیخي خو دی او سیخي وړي او پکی وړي دي او مختلف سيزونه چې کوم دی لکه د هر دکان نه وړي دي هغه ټول الحمدلله کې ریکوري شوی دا تاسو ته موجود ده په دغه باندې په ریکارډ تاسو ته خو دې شوی دا په تاسو وګورئ چې کوم ریکوري دی نه شوی دا دین علاوه په 23 باندې زموږ سره چې کوم دی نو حسین شاه د شپې چې کوم دی نو هغه په موټر سایکل باندې تلو نو د شیر علي چې کوم دی نو د هم د لوټ کول لپاره بده باندې او تاواز کړی دی نه ودرلې فایر پی کړی دی نو هغه باندې چې فایر شي زخمی حالت کې هسپتال ته راوړی شو د مقدمه کې هم چې کوم دی نو زموږ انویسټیګیشن روانو د انټریس مقدمه شپې واقعیاتو هغه هم چې کوم دی الحمدلله ټریس شو او دوران انټروګیشن زموږ اس چو صاحب نواب خان او انویسټیګیشن والا چې کوم دی زموږ مټه والا هغه دي چې کوم تفتیش وکړو دا ملزم چې کوم دی نو کنفیشن وکړو دا واقعیات ما کړی دي دا یو بڑا ډیر لوی بیک تھرو دا زموږ د مټه د په حواله سره چې کوم دکانونه د شپې ماته دل الحمدلله هغه ملزمان نن تاسو مخ تاسو وګدل گرفتار کړی شو او په مټه کې به ان شاء الله العزيز موږ د امن په حواله سره د زموږ کاروای چې کوم دی زما د ټیم چې په مټه کې زما سره نواب خان دی چپریال کې نوې اس چو سیف الله خان او دغه چې کوم دی په کالاکوټ کې سرباز خان په دغه چې دا زما ټیم دی انویسټیګیشن سټاف سلیم خان عمر سره دی ان شاء الله موږ بدل ته جرایم ختمه کوو زموږ میشن دا دی
چې دا کم خلک دلته د دې د علاقې کې خوب او هراس پیلوي او د شپې دکانونه ماتي دا لپاره کلیر کټ میسج دا دی چې ان شاء الله العزیز دا خلک به مونږه د دې مخدسو هم د قشان چې کوم دینو قانون ته به حواله کوو تاسو مخه ته میډیا ته پېښ کوو چې دا خلک چې کوم د علاقې کې دکانونه ماتي او سټریټ کرایم کې دا خلک